بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم، د الله نه ویریږئ او د خپلو بچو په مابین کې انصاف وکئ، عدل وکئ. نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمایي چې زه د خپل والد محترم سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت لرالم. زما والد محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ما د خپل بچي له یو غلام په تحفه کې ورکړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې آیا تا خپل نور بچو له هم غلامان په تحفه کې ورکړي دي؟ زما والد محترم ورته وی چې نه جی ما خو نور له نه دي ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د نه هم دا غلام واپس والا، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم، د الله نه ویریږئ، د خپلو بچو په مابین کې عدل وکړه، انصاف وکړه. عزتمندو، یو بچو له د تحفو ورکولو خبره ده او یو په بچو باندې د خرچې خبره ده. که چیرې مونږ بچو له تحفې ورکو، ګفټونه ورکو، نو بیا به هر یو له برابر سرابر ورکو. که چیرې یو بچي له موټرسایکل اخلو او بل هم هغه حساب سره ورسي، نو بیا به هغه له مالو. که چیرې یو بچي له مونږ یو پلاټ ورکو په ګفټ کې، په تحفه کې هسې ورپسې لیکو، نو بیا مونږ له پکار ده چې هغه بل پسې مو لیکو. نو بیا به د بچو په مابین کې انصاف کو، عدل به کو. او یو د بچو د خرچې خبره ده، نو خرچه به بچی له هغه حساب سره ورکو چې د چا څومره خرچه لګي. که چیرې یو بچی بار دی، مسافر دی، یا یونیورسټۍ کې سبق وایي یا مدرسه کې سبق وایي، هغه به خامخا ډېره خرچه لګي، هغه له به ډېره خرچه ورکول غواړي. او یو بچی په کور کې دی، د کور نه ځي سکول ته ځي راځي، نو د هغه به لږه خرچه لګي، هغه له به لږه خرچه ورکو. دغه رنګې یو بچی دی، هغه بیمار دی، په هغه باندې به ډېره خرچه کېږي. یو بل بچی دی چې هغه روغ دی، الله پاک پرې رحم کړی، صحتمند دی، روغ جوړ دی، په هغه به لږه خرچه کېږي. دغه رنګې یو بچی د هغه واده دی، یا د هغه یو بل د خوشحالۍ پروګرام دی، د ختم دی، یا چې کوم دی نو د کویدنې پروګرام دی، په هغه به کمه خرچه کېږي په نسبت د هغه بچو چې د هغوی لا دغه وخت نه دي را رسېدلي، یا ختم نه دی شوی، یا کویدن نه دی شوی، یا واده نه دی شوی، نو په هغه به هغومره خرچه نه کېږي. محترمو، یو د ګفټونو خبره ده او یو د خرچې خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک کې مونږ ته ډېر ښکلی درس راکړی دی، خبر راکړی دی چې یاره مونږ له د بچو په مابین کې عدل او انصاف کول پکار دي. د عدل او د انصاف یو څو اصول زه تاسو سره شریک کوم. ایک نمبر اصول خدا دی، که چیرې مونږ یو خپل بچي له یو څیز راوړو د بازار نه، کپړې وله راوړو یا وله پیزار راوړو، نو مونږ له پکار دي چې هغه خپل بل بچي له هم راوړو، که هغه هلک دی او که جینۍ ده. دغه رنګې مونږ په خپل کور کې خپل یو بچي له یو نوم ایښی دی، مثال شینو مونږ یو بچي ته وایو، نو مونږ خپل بچي بل بچي له هم هغه رنګې یو ښکلی غونته کې نوم کیدو چې هغه کونیت ورته وایي چې مونږ په هغې باندې هغه خپل بچی هغه رابلو. دریم نمبر اصول دا شریک کوم، که چیرې یو بچي ته مونږ د یو کار ووایو او هغه مونږ له هغه کار وکړي، نو مونږ هغه بچي ته چې دعا کوو، نو هغه دعا داسې وکړو چې بچی الله پاک دې تام کامیاب کړي، او ستا دا نور رونه دا نور خویندې دې هم الله پاک کامیابي کړي. داسې دعا ورته وکړو چې هغه نور هم په دعا کې راشي. څلورم نمبر اصول سره دا شریک کوم، که چیرې پلار کور ته راشي او د خپل بچی خپل سینې ته راجوخ کړي، خپل بچي سره ملاو شي، نو کم نور بچي چې هلته ولاړي، نو بیا پکار ده چې پلار هغه نور بچو سره هم په خیر وکړي، هغه هم خپل سینې ته راجوخ کړي. دغه رنګې پلار روټۍ ته کېناستو، یو بچی راغی پلار سره کېناستو،